ټولو مسلمانانو ډېر ډېر مبارک شي. زړونه به مو یقینا چې یخ شوي وي. پرون زموږ زړونه ډېر زیات دردېدلي وو د هغه ګستاخي او د هغې هغه ګنده کلمات چې مو اورېدلي دي. یقینا زموږ کیفیت ډېر بېحاله و، لیکن نن دومره عظیمه خوشخبري چې هغه ګستاخ واصل جهنم شو، خپل انجام ته ورسېده. د ګستاخ انجام هم دا کېدی شي په تاریخ د اسلام کې ګستاخ د دین علاوه بل انجام نه دی موندلی او دومره بهترین سبق دنیا ته ورکړه. هغه سپاهي غازي سید خان حفظه الله تعالی ورعاه دا پیدا که ابي و امي یا رسول الله عملی نمونه د وښودله تر دې چې خپل اولاد لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین مصداق وګرځېد او دا یې ثابته کړه چې د محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د خپل والدینو نه، د خپل آل اولاد نه، د خپل اهل و عیال نه، د هر چا نه سیوا دی. ځکه د هر څه قرباني ورکړه، د جیل او د څه مستقبل د هر قسمه خطراتو پروا یې ونه کړه او ګستاخ واصل جهنم کده د ټولو مسلمانانو لپاره عظیمه خوشخبري ده. الحمدلله غازي سید خان ته، د هغې اهل و عیال ته، د هغې خاندان ته سلام پیش کړه او په هغه ججانو باندې غږ کوو چې دا په پولیسو کې او په فوجونو کې او په مختلفو وردو کې چې کوم خلک ملبوس دي دا د رسول الله سپایان اول دي او د پاکستان سپایان وروستو دي. ستاسو به دا مجبوري وي چې بهر ملک کې به جزیرې اخلئ یا به د بیروني دنیا په تاسو دباو وي، تاسو به د چا غلامان یې، خو دا عام سپایان د دې چا غلامان نه دي، دا د رسول الله غلامان دي، دا د الله بندگان دي. نو زه په دغه بنیاد باندې ټولې امت مسلمه ته مبارکباد پیش کوم او تاسو ټولو مسلمانانو ته دا درخواست کوم چې نن به طور شکرانه کم از کم 1000 کرته درود شریف پر رسول الله مبارک باندې اولولئ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد.